رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ابوا مقام ته ورسېدو. حضرت امینه رضی الله تعالی عنها دلته وفات شو. هغه ابوا ته تاسو کې د څوک سعودي عرب ته تللي کېدای شي تاسو هغه ځای کتلي ډېره سخته ځمکه ده. حضرت امینه رضی الله تعالی عنها هلته مدفون شوي، تدفین یې هلته شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په د قبر باندې ټول د شپږو کالو مشوم دي. د مورخینو لیکلي چې د قبر باندې به بره نسب نستو اور قبر باندې بیچقې والي چې مور یې زه د چا ته پرېږدوله. بیا به د قافلې والا لاس نه د ونیولو ځان سره یې بوتلو یو لرې ځای پورې. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سره کولا وکړو بیا او بیا به قافلې نه واپس رالو او بیا به قبر باندې پرېوتو. مور یې زه د چا ته پرېښودله. تر نه لاړې ما په څوک خیال ساتي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې نه مدینې منورې ته لاړو. هلته ورته الله پاک حکومت نصیب کړو. بیا مکې مکرمې ته رالو. مکې کې ورته خلافت مکه یې فتح کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ابوا باندې بیا تېرېدو. دې وخت کې ږیره سپینه ده. صحابه کرامو ته وفرمیلو چې زه لږ دلته ایسارېږم اور بیا د خپل مور قبر ته لاړو. او چې کله د مور قبر ته ودرېدو سم وچړېدو. یو صحابي ورته یا رسول الله ته خو غزوې بدر کې ډېر ژړېدلی، غزوې احد کې ډېر ژړېدلی، غزوې خندق کې تا ژړا نه ده کړې، سختو موقعو کې ته نه ژړېدلی، نن د خپل مور قبر باندې ژړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د مور محبت د مسترګو نوح کې روانې کړي. او بیا به فرمیلو چې کاش ما مور ژوندي وی اور ما مسجد نبوي کې مونځ کولی او ما ته مور کور نه اواز کړی وی یا محمد ما به مونځ متوله زه به د مور خدمت کې حاضرېدم.